دا ډوکې مې خوږېږي. ټول هډوکي دي. دا اوس چې راپسې چیټ هغه وړوکي راکړه دا راپسې د دې د ستنو روپیو درس ستنې مې وله والې دي. اوس دې او دا لاندې دوم چې د دوم قرضدار یم او هغه هلته چې کوم دي د هغو هم قرضدار یم. دا دی که د غرمې ډوډۍ ما اوس هم خوړلې درک نه و پاکه درته اوس وایم چې ایماندارۍ که درک د غرمې ډپریشنو کې باید دې زړه یې نه ودرېږي چې موږ سره چایل دلګه مرسته وکړي چې دا زما مرستیا پرېږده ښه شي. کارګرو ګاډی میلو کاوه ځکه د افغانستان د سیمې یو ډېر غریب خاندان دی چې په دا تاسو ګورو یوه کمره ده 14 ماشومان په دغه وړوکي جونګړه کې اوسېږي او انتهایي غربت یې دی. د هغې سره سره چې کوم مین شی دی چې کومه موږ راغلي یو هغه سرتاج د 12 کالو ماشوم دی. دا د یوه کال نه تقریبا د کینسر مریض دی. د دغه والد صاحب هم ورسره ولاړ دی د هغه سره هم خبرې وکړو او زه تاسو له دغه صرف پیغام مې پکې دا ویډیو کې په دا کې څه بل غرض او مقصد نه دی. دغه نمبر به موږ پکې هېر کړو سمپلي صرف دغه ویډیو کې مدد کول دي. کینسر مریض دی په لاکونو روپۍ باندې پرې ولګېدی دی چې کومې ګټې پلوري هغه په ده باندې خرچ کېږي او دوایې اوس تقریبا دغه چې کومه ګنډه وه پاتې دي واده 15,000 روپۍ مې چې وړې هغه به رانه پکې لاړې او بلیندا د هغه هم راته پاتې دی. دا ملا دغه تیر پټې اکسرا 15,000 روپۍ دی غواړي خو دا چې دی د رقم را سره نو او یو مخ هم نشته دی. اوسه پورې څومره خرچه پې شوي دي؟ یاره اوسه پورې بس شوي لکه بس یو 9 لکه روپۍ خو تللي دي. دا څه کور ژوند کوې ته؟ کار ژوند خو خدا چې د سترې شپه مټې همداس غلوم او رازغلوم نو او ځان غوندې سړی چېرته مرسته را سره لږه وکړه بس هغه یې نور بس دا خو بیا درد وي دې باندې دا بیا چغې وي ټوله شپه ژاړي. ډاکټرانو څه وایي چې دغه کوم ځای کې مسله دې په دې زړه باندې رسولۍ دانه وه او رسولۍ دانه چې وکړه هغه کینسر شوه. کینسر شو دا کینسر یې هډوکي ته ولوېده نو بس اوس د خپو نه مر سره شر شو په لاسو ملا نه هم خراب شو بس سره پاڅېدو نه ډک میتیاز لایم پې وه تش لایم پې وه غېږ بس کوڅ کې ګرځو. د میاشتې به تقریبا دغه باندې دوی خرچه څومره ده؟ یاره دې باندې د میاشتې راځي او 150-200 روپۍ خو راځي. دا ته په کومه ناحیو ته وې ته خو دا خو همدا ده چې ګوره ښځه مې هغلته لاندې ایستې دا نور مې مېږي هغه له کار کوي وا دې ورېد هغه هم را سره پکې دغه کوي 1500 روپۍ ورځ هغې له م ورکوي یو زوی مې 2 زامن مې نور دي هغه هم هغلته کار کوي لږ لږ نو بس یو بل را سره مړه مرسته کوي بس لکه ځان غوندې خلک دي بس دغې باندې اوس هغه مرستې مخ هم داسې بنده شوي ډاکټران څه وایي چې ښه به شي د ماشوم؟ ماشوم به ښه وي خرچه غواړي نو اوس همدا یو ټیسټ دغه یې پاتې دا 15,000 روپۍ دي. دا خدیر او زاده کم ځای نه کې 1,500 روپۍ ډاکټر فیس اخلي موږ خو مهاجر یو زموږ خو شوکت خانم کې اخلي نه. کومه ډاکټر باندې دا دغه نومي صدب ډاکټر دی دغه کې کمپلیکس کې ده کمپلیکس کې هغې خو فري دي که نه؟ نه هغه فري نه دی نه هغه 1,500 روپۍ فیس اخلي اوله پارچه راخلي 1,500 روپۍ به داخلي او هغې نه وروسته بیا د ډاکټر کول کمپلیکس کې درنه 15,000 1,500 روپۍ کمپلیکس کې هر ځلې چې ورولم تاسو مازدیګر ټایم کې ورځئ؟ مازدیګر ټایم کې بس دغه کوي موږ خو نه کوي سرکاري که نه دا ډېر سرکاري دی خو موږ له په دې کې موږ مهاجر یو. دا کوم ځای کې چې تاسو پاتې کېږئ دا خپل دی که نه پراته؟ نه دا خو د کرې د یوې کمرې نه 3,000 روپۍ اخلي د 100 روپۍ دغه چای پرانه اخلي دا لږې اوبه چې پکې راځي او 10 منټونه. څو کسان یې دې کور کې؟ دې کور کې موږ 14 کسان یو. 14 څوک دي؟ دا دغه مې بچي دي 14 یو ما خو ښځه یو 14 بچي دي. اوس دا ټیم چېرته تللي؟ دا ټیم هغه ماشومان دي چې د باندې ګرځي او بس هغه ځمکو چې دي بس هلته تلي شاګردۍ له بچي خو ډېر خوږه وي که نه؟ بانواد دی نو چې کله په درد تکلیف کې وي مړه دې نه په موږ باندې ځای چې د شپې دغه هسپتال دی د سمیندو دې موږ سره دا ډاکټر چې دی دا اوس چې راپسې چیټ هغه وړوکي راکړه دا راپسې د دې د ستنو روپیو درس ستنې مې وله والې دي.
اوس پیسې د نه وړ خو ولې ستا مخکې راپسې ته راپسې را روان وو چې هغه هلک راله چیټ راکړه وړوکې اندازه یې که د غرمې ډوډۍ ما اوس هم خوړله درک نه و پاکه درته اوس وایم چې ایماندارۍ که درک د غرمې و دلته دې چم ګاونډ کې چې موږ راتلو دلته خو ډېر مالداره خلک دي لکه څنګه خلک نه دي دا هغه خلک وي چې وایي چې مالداره دي خو ته ورشه ډېره کې خدا کې غریب سړي له پیاله چې هم راوباسي څنګه یې ته خیمه اوس ښه یې کوم ځای کې تکلیف وي درته کوم ځای کې خوږېږي دا ډوکې مې خوږېږي ټول هډوکي دي بل دې کوم ځای درد دی دا لاسونه مې سوځي او دا خپې مې سوځي څه ټایم زیات خوږ کوي شپې د مخه د شپې ته څومره ټایم لري دا یو کال به کېږي لا 2 کال نه کار یې کېږي کال کې کار نو څنګه تا ته پته ولګېږي چې کوم ځای کې به خوږ کېدله وه دا ځای به مې خوږېده زیات ته خوږېده ګولۍ به یې راله کول مسافر سره رنګین اکسرې راله ویسته و دې زړه لاندې دانه ده بیا یې اپرېشن یې درته وکړو چې اپرېشن وکړي به دې زړه یې نه ودرېږي اپرېشن یې نه کېږي چې کوم بار ماشومان کم ګرځېږي مشغولاګانې کوي هغې ته یې زړه نه کېږي ولې نه کوم یو کھیل دی خوښ دی کرکټ مخکې به د کرکټ لګو اوس دوباره د زړه غواړي چې کرکټ ولګو داسې کله کله بار تلی شي نه شي تللی چې موږ سره چا دلته مرسته وکړي چې یا زما مرستیا په لږه ښه شي ته به هغې له بیا دعاګانې کړې ولې نه ډېره دعا به ورته نور دې په زړه څه ارمان دی زړه دې څه ارمان دی چې مرستیا ښه شي دا کور لږ ښه شي چې کله ښه شي بیا زه درته راځم صحیح ده د سرتاج مشون هغه والد صاحب خبرې اترې تاسو واورېدلې یو دا داسې یو ریل سټوري ده حقیقت باندې دی چې په دو کم تکلیف کې دي هغه سره زه ظاهروی نه شم او انتهایي سخت مشکل کې یو غاټه خبره پکې دا مشکله چې د مشوم کم دی که نه دا که د پیسو د وجې نه دغه دنیا نه الله مخکې لوړو نو دا د ټولې معاشرې لپاره ډېر غټ دوه پاتې شي کم خلک چې وس لري هغو له دا ریکویسټ کوو چې دغه والد صاحب چې کوم نمبر دی دغې ته اوس ووایي هغه نمبر او که څوک ورته ګوري نو سره هم رابطه کولی شو دلته ډایرکټ راولم او دغه مرسته کولی شو لازمي نه وي چې ته لاکونه روپۍ هر سړی چې 2,000 زر زر 500 سل روپۍ راغونډې کړي چې سره خلک دا ویډیو ګوري یقینا چې دغه د کافي مدد قابل وشي